لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله. بعد د امیر صاحب محترم شکریا ادا کوم چې موږ له دلته کې د ودرېدو او یو څو اصلاحي خبرو کولو موقع راکړه. نور دا محفل دا مجلس دا د علماء کرامو مجلس دی، ډېر بابرکته مجلس دی. دوی به تفصیلي گفتگو کوي، خطابات به کوي. عزتمند ورونو، ډېر غوره هغه سینې دي، هغه خلک دي، هغه ماشومان، هغه طالبان دي چې په سینو کې د الله رب العالمین دا کلام، دا کتاب الله دا پروت دی. انتهایي د قدر وړ همدغه خلک دي. دا قرآن کریم چې د عجایباتونه، د کمالاتونه، د اعجاز نه یو ډک د مکمل د یو هدایت یو کتاب دی. کوم خلکو چې دې قدر کړی دی، په خپل سینو کې دا محفوظ کړی دی، په دې عمل کړی، نورو خلکو ته ښیي. الله لکه په دنیا باندې د بلال حبشي غونډه کې یو غلام الله په دنیا کې جنتي کړی دی، او چا چې د دې بې قدري کړله، الله د ابو جهل په شان ته کې چې غټ باچا او سردار و، الله تباه او برباد کړی دی. عزتمند ورونو، نن سبا موږ قرآن کریم لولو، کال په کال زموږ په دې ملک نه 80,000 حفاظ کرام دا په 2023 کې فارغ شوي، دوی حفظ کړی دی. خو که وګورو د قرآن کریم اثر دا په خلکو باندې نه ښکاري. د قرآن کریم چې کوم خیر او برکات دي، د هغې نه موږ محرومه یو. دا قرآن کریم زموږ په ژوند کې انقلاب نه راولي، بدلون نه راولي، اثر نه کوي په موږ. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې موږ د قرآن کریم په معنا، په مطلب باندې موږ نه پوهېږو. علماء کرام فرمایي، مفسرینو لیکلي، وایي که انسان هر څومره ځان ته یو غټ عالم، یو غټ قاري ووایي، خو چې هغه کله د قرآن کریم تلاوت کوي او هغې ته ژړا ورته شي، وایي دا عالم او قاري نه دی. وجه دا ده چې دا د قرآن کریم په معنا باندې نه پوهېږي. ځکه الله فرمایي: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جناب محمد صلى الله عليه وسلم یو ځل عبدالله بن مسعود ته وفرمایل چې په ما باندې دا قرآن کریم ولوله. عبدالله بن مسعود ته وفرمایل چې قرآن کریم خو به تاسو نازل شوی دی، زه تاسو ته څنګه دا ولولم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه دا غوره ګڼم چې ته ما باندې دا قرآن کریم ولولې. قرآن کریم ورته شروع کړه. عبدالله بن مسعود سورة النساء شروع کړه. چې کله دې آیات ته ورسېدو: فکیف اذا جئنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا. وایي فإذا عیناه تذرفان. په هغه وخت کې د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې بهېدې. دغه شان ابو ذر رضی الله عنه فرمایي: یوه شپه زه د رسول الله سره ملګری شوم چې زه وګورم چې محمد صلی الله علیه وسلم د شپې څه عبادت کوي، څرنګه عبادت کوي. ورسره ملګری شوم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبادت کولو دغه یو آیت یې ټوله شپه ولوستو، جمله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. په دې قرآن کریم کې اثر پروت دی چې هغه شخصیت چې هغې ته الله رب العالمین مخکیني او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي وو، بیا هم په هغې باندې اثر کوي. ابوبکر صدیق غونته کې شخصیت هغې ورته زړه نه شو ټینګولی، د هغې زړه دومره نرم کړی و. امام بخاري په خپل بخاري کې، صحیح البخاري کې واقعه نقل کړې ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مرض الوفات. ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې مروا ابا بکر فلیصلي بالناس، چې د خلکو ته امامت وکړي. عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها ته وفرمایل چې لاړ شه خپل پلار ته ووایه چې هغه جمع ورکړي د خلکو ته، ځکه زما پلار هغه
زړه نشي ټینګولی، هغه چې کله خلکو ته جمع ورکوي، هغه چې کله د قرآن تلاوت کوي، هغه ځان نشي ټینګولی، هغه ته ژړا ورځي. عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي، عبدالله بن شجار فرمایي یو ځل د سحر لمونځ ته مخکې شوی سوره یوسف تلاوت د سوره یوسف تلاوت شروع کو، تلاوت یې کوو تر دې چې کله دې آیتونو ته ورسېدو انما اشکو بثي وحزني الى الله، وایي داسې اوښکې د سترګو نه راوبهېدې تر دې چې دا اوښکې دې مرۍ ته راورسېدې. عزتمندو وروڼو د دې قرآن کریم اثر په ګټو باندې دی، په ګټو دارنګې په ټول مخلوق باندې دی، خو زموږ انسانان موږ دومره ولې غافل یو چې په موږ باندې دا اثر نه کوي. عمر رضی الله تعالی عنه چې کله اسلام نه راوړی کافرو دغه قرآن کریم آیتونه ولوسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا چې کوم آیتونه هغه اورېدلي چې کله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل پسې راپسې شوی اثر یې پرې وکړو، ایمان یې راوړو، سبب د هدایت دا قرآن کریم وګرځېدو. دغه شانته کې کله چې صحابه اول هجرت وکړو او حبشو ته لاړه، هلته کې هم چې کله جعفر طیار د نجاشي باچا مخې ته په دربار کې د قرآن کریم یو څو آیتونه تلاوت کړه، هغه نجاشي باچا سره د خپل وزیرانو هغه وژړله، د سترګو نه یې ژړا راووته، اسلام یې راوړو، خلک یې مسلمانان شو. یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام راغله، اهل کتاب ایمان یې نه و راوړی هغه وخت کې، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې موږ ته دا دین بیان کا. جناب محمد صلی الله علیه وسلم ورته د سوره یاسین تلاوت شروع کړو، چې لږ تلاوت یې وکړو هغه ټول په ژړا شو. الله په قرآن کې د دوی تذکره کړې ده، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. یو ځل جناب محمد صلی الله علیه وسلم په مقام نخله کې تلاوت کوو، جنات یو قافله تېرېده، هغوی د قرآن کریم واورېدو، هغوی یې صبر وکړو، هغوی ایمان راوړو. په سوره احقاف او دارنګه په سوره جن کې تفصیلي واقعه الله رب العالمین ذکر کړې ده. دارنګه په دې قرآن کریم کې بلاغت پروت دی، فصاحت پروت دی، په خلکو کې اثر کوي. تفسیر روح المعانی والا لیکلي دي، وایي ابن مقنع په نوم باندې یو کس و یهودي و ډېر فصیح او فصاحت او بلاغت یې لرو، وایي هغې وایي زه به د قرآن کریم یو مثل راوړمه، وایي پاڼې به یې لیکلې بیا به یې شلولې، بیا به یې پاڼې لیکلې بیا به یې شلولې. یو ځل وایي په لاره باندې تېرېدو د یو کور نه یو اواز راچوت شو، چا تلاوت کوو چې قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وایي دا آیتونه چې کله واورېده وایي هغې باندې اثر وکړو، هغې وایي چې په دې یو آیت کې دومره فصاحت او بلاغت پروت دی، نو په دې ټول قرآن کریم کې به څومره فصاحت او بلاغت پروت دي. د خپلې دغه نه شاته تېروتو جبیر بن مطعم دا چې کله قیدي راغلی و، دارنګې مسجد نبوي کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ماښام لمونځ کې سورة طور لوستلو، دې چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه آیت ته ورسېدو چې ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون، وایي دغه وخت کې جبیر بن مطعم فرمایي چې زما دا سینه دا وچ وه او دا قرآن دا ټول ایتونه زما د سینې ته راننوته، داسې ایمان دې راوړو. عثمان بن مسعود دا راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د دین خلاصه ماته بیان کړه. وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته صرف یو آیت ولوستو چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان، هغې کې هم اثر وکړو. عزتمند ورونو مفسرین فرمایي که دا ټول قرآن کریم هم نازل شوی، خو دغه یو آیت وی ان الله یأمر بالعدل والإحسان، وایي دا هم کافي وه چې په دې کې څومره فصاحت او بلاغت دی. عزتمند ورونو دا خپله خبره غونډوم، ټیم مې زیات واخیستو، بخښنه معافي غواړم. عزتمند ورونو په موږ باندې د قرآن کریم اثر دا ځکه ده چې زموږ د قرآن کریم سره تعلق نشته، موږ هسې په ژبه باندې تلاوت کوو، خو موږ په مطلب او معاني باندې نه پوهېږو. چې کله موږ د دې په معاني او مطلب باندې، مطلب دا دی چې مدرسو ته خپل بچي ولېږئ چې هلته کې دین زده کړي، علم زده کړي، دارنګې د عقیدې کتابونه ووایي، د بلاغتو کتابونه ووایي، دارنګې عربي علوم دوی حاصل کړي، هله به دوی باندې د قرآن کریم اثر وکړي. وګرنه که هر څومره موږ قاریان شو او موږ حفظونه وکړو دا موږ پیدا نه راکوي، ولې چې موږ باندې اثر نه کوي. نو الله رب العالمین نه دا دعا ده چې الله رب العالمین دې دا قرآن کریم د قیامت په ورځ باندې زموږ لپاره ذریعه د نجات وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله.